د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژور دلته راغلاست. لوی ملي ائتلاف ویلي دي چې که د دې غوښتنې ونه منل شي نو د چهارشنبې ورځ نه به دوی په خپل اعتراض باندې شروع کړي، مدني حرکتونه باندې شروع کړي. دا چې څه کوي بیا به دلته موږ سره خوشبختانه اوریا صاحب شته، د سره خبرې وکړو. خو هغه څه چې مخکې نه مطرح دي دغه ائتلاف ته مخنیوي کړي، دوی که انتخابات نه کېږي نو د موقت حکومت خبره دلته یادېږي، یا د یو بل بن کنفرانس خبره، یا د لوی جرګې خبره. نو په دې باندې بحث کوو چې آیا انتخابات کېدای شي که نه، حکومت د ائتلاف خبره منلو ته چمتو دی که نه. د بل خوا نه د هیواد وضعیت چې څه رقم دی، وروستني سیاسي انکشافات چې څه رقم دي، دغه حکومت انتخابات کوي شي که نه، خصوصا کومې زلزلې چې دننه د حکومت په کور کې روانې دي، مثلا د حنیف اتمر استعفا او دغه ته ورته خبرې. نو افغانستان کومې خواته روان دی؟ آیا موږ یو انتخابات خواته تللی شو؟ زیات امکان د دې دی، او که نه بله لار نه ده پاتې، څه چې هغه ملي ائتلاف وایي بالاخره باید همغې ته رجوع وشي. په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی اسحاق اتمر، سیاست شنونکی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی فضل الرحمن اوریا چې د ډېرې مودې وروسته تشریف راوړی. خیر راغلی. اوریا صاحب د لوی ملي ائتلاف د استازي په توګه دلته تشریف لري، او زموږ درېیم ملګری دی ښاغلی عبدالسبحان مصباح د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. اوریا صاحب، بحث به تاسو نه شروع کړو. دغه نه پوهېږم اخطار یې وبولم که وړاندیز دی ستاسو چې که حکومت د ائتلاف غوښتنې ونه منلې د انتخاباتو په اړه، نو بیا به نو مدني حرکتونه او اعتراض هم شروع کېږي. د هغه په خوا کې د موقت حکومت یا د یو بل بن کنفرانس یا لوی جرګه دا خبرې هم کېږي. څنګه خبره ده؟ مننه. تاسو مصباح صاحب او ښاغلي اتمر صاحب او تخنیکي همکارانو او خپلو ګرانو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. که اجازه مې زه به یو کوچنۍ مقدمه ولرم. د ملي وحدت د حکومت مشران د دغه حکومت د هوکړې پر بنسټ باندې لومړنۍ دنده دا وه چې په انتخاباتي ټاکنیز نظام کې عمیق او هر اړخیزه اصلاحات رامنځته کړي. د 4 کالو په تیرېدلو سره یا څه د پاسه 4 کالو په تیرېدلو سره دوی د خپله لومړنۍ دنده ترسره نه کړله. او همدارنګه زما په یاد دي له ننه 1.5 کال وړاندې سیاسي ګوندونو او ائتلافونو لومړنی ځل له ډاکټر صاحب غني سره وکتل او خپله طرحه یې ورکړله او بیا ګډ کمیسیونونه او ګډې کمیټې جوړې سولې. دغه 1.5 کال د ګوندونه مصروف وساتل په نن اصلاحاتو او سبا اصلاحاتو باندې، او نتیجه هم دا سوله چې د انتخاباتو قانون هم د ښاغلي ډاکټر صاحب غني د یو فرمان په نتیجه کې نافذ و. کمیشنران هم ده وټاکلو، مدیران هم ده وټاکلو، هر څه چې په کمیسیون پورې اړه درلودله ده وټاکل. هیڅ نوع اصلاحات رانغلل. د ګوندونو غوښتنو، د سیاسي ائتلافونو غوښتنو ته احترام ونسه او ملت ته ډاډ ورنکړل څه د یو رڼو ټاکنو د ترسره کولو په خاطر باندې. کوم کمیسیون چې د جوړ کړی و هغه ذاتي د اعتماد او باور وړ نه و د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو لپاره. هغه چې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو یو اجماع رامنځته سوله، یعنی دا تنه د افغانستان لوی ملي ائتلاف نه ده، له ده سره نور سیاسي ګوندونه لکه د افغانستان اسلامي ګوند، د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې او نور سیاسي ګوندونه هم دلته خو په بعضو وختونو کې شریک دي او بعضو کې بیا نه دي. په دغه ځای کې سره شریک دي، د انتخاباتو مسله کې شریک دي، کاملا سره شریک دي. یعنی د موقت حکومت او هغه قصو کې زما دا ده چې په دغه نن ورځ کې دوی سره شریک دي او ګډې موخې لري. نو ویلی شو چې په دې هکله یو ملي سیاسي اجماع شتون لري او د ارګ چارواکي دغه ملي سیاسي اجماع په وړاندې ولاړ دي او لا نور هم مقاومت کوي. هغه چې دوه
یا 2 اونۍ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف 2 هفتې فرصت ورکړ حکومت ته چې په دغه 2 هفتو کې باید دغه ګوندونو د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو طرح ومني او هغه ته احترام وکړي. په ډیر تعصب سره چې دوی ته هم احترام ونه کوو او درناوی ونه کوو، نو اوس د افغانستان سیاسي ګوندونه او سیاسي ائتلافونه ځان ته موخې ټاکلي دي او دغه موخو د پلي کولو لپاره به ګام اوچت کړي. او لغې جملې څخه د افغانستان لوی سیاسي ائتلاف چې ده دا به سر د چهارشنبې له ورځې نه، یعنې دغه راتلونکي چهارشنبې ورځې نه خپل مدني خوځښتونه د حکومت د دغه استبداد نه ډک سیاستونو په وړاندې او د حکومت له دغه تقلب او درغلۍ نه د ټاکنو په ډګر کې په وړاندې مدني اعتراضونه، مدني خوځښتونه، مدني پرلتونه پیل کړي. او زموږ هیله شته ورته اوریا صاحب د روښنايي غورځنګ تجربه زموږ مخکې ده چې یو انفجار وشو او ډېر کسان وژل شول. دا څو ورځې مخکې په جلال آباد کې معترضو نمایندانو په غونډه باندې داعش حمله وکړه، هغه د روښنايي غورځنګ باندې داعش حمله وکړه. اوس خو داعش هم دغه حمله کوي، چې اعتراض کیږي داعش حمله کوي. نو دغه مدني حرکتونه، مظاهره، غونډې، هیڅ شک نشته دا څونه یعنی هیله څونه ده چې بلخره حکومت باندې فشار راولي کنه. بله وګورئ تاسو یو ډیر ظریفانه شته اشاره وکړه. په هغه ورځ باندې دولت د ټولو دیموکراتیکو ارزښتونو خلاف هغه پرلت کون کې چې د کمیسیون د ټاکنو سره پرلت کړی و په هغه باندې کیمیاوي غاز استعمالوي په ډیر بیرحمانه ډول چې دا کیمیاوي غاز باید د وطن د دښمنانو په وړاندې استعمال شي. په هغه ورځ باندې د داعش په نوم باندې انتحاري راځي او په ننګرهار کې په پرلت کونکو باندې انتحاري حمله کوي. وګورئ د دې دواړو په مابین کې څه اړیکې شتون لري، څه تړاو شتون لري، څه ګډې موخې د دوی په مابین کې شتون لري. طبیعتا کوم څه چې خلک وایي دا لرې له امکان څخه نه ده دغه اتهامات چې په حکومت باندې دي، ځکه دوی ګډې موخې تعقیبوي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په ځانګړي ډول د ارګ او سپیدار مشران د خلکو د غوښتنو په وړاندې باید مقاومت ونه کوي. که مقاومت وکوي د سیاسي ګوندونو موخې په 2 پړاوونو کې تنظیم شوي دي. لومړی پړاو کاملا مدني خوځښتونه دي او که بیا هم دوی د خلکو غوښتنو ته درناوی ونه کوي نو بیا به مدني نافرمانی وي او د مدني نافرمانی په ترڅ کې به په ډاګه باید وویل شي چې د ټاکنو کمیسیون او ځینو نور نهادونه چې حکومت پورې تړاو لري دا حتما له پښو وغورځي. په دې بیا نو وروسته خبرې کوو چې څه ممکن دي که موږ حکومت په غیر قانوني کړنو متهمو، زمونږ حرکتونه د ولس د سیاسي ګوندونو حرکتونه څه رقم دي، آیا موږ خپل هم حضور نه کوو؟ اطمر صاحب انتخابات عمده اختلاف، عمده جنجال چې د انتخاباتو مسله ده چې تقلب، پراخ تقلب زمینه سازي مخکې نه د ګوندونو اتهام دی، د سیاست هم د ستر ملي ائتلاف او هم د ګوندونو کوم ائتلاف چې د دواړو هم د نمایندانو د دې دغه تور دی چې حکومت د پراخ تقلب لپاره مخکې نه زمینه سازي کړې ده، کمیسیون خپل دی. په دغه څه یوې خانه دغه رقم خبره ده. د بل خانه حکومت چې په کوم وضعیت کې دی، کوم زلزلې چې د حکومت د کور دننه روانې دي، نو د نمایندانو مخالفت ده، د سیاسي احزابو مخالفت ده، دغه ائتلاف مخالفت ده، او دننه د حکومت په کور کې چې کوم زلزلې روانې دي، کوم اختلافات روان دي، مثلا د حنیف اتمر استعفا او د یوازې حنیف اتمر استعفا نه ده ګورم، مثلا ډاکټر عبدالله خواشیني ښکاره کوي په دې استعفا باندې چې دا په خپله معنا لري، او هم مثلا پاکستان کې د افغانستان سفیر په یو ټویټر کې د ډیر توصیف کوي د اتمر.
نو دغه حکومت د انتخابات سره رسولي شي کنه دغه وجاهت لري چې ځکه حکومت خو کلک د انتخابات سره رسوم په مننه سره تاسو ته جناب اسواق صاحب مصباح صاحب ته اوریا صاحب ته زموږ ډېر پخوانی دوست چې فاصله 4-5 کالو به ولیدل او همداسې ټول لیدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته سلام او لیکې لرم. ستاسو سوال دوه برخې لري. یو برخه زما فامیل پورې ګرځي او یو برخه سیاسي برخه ده. تر کوم ځای پورې چې زه د فامیل د ادرس نه خبرې کوم زموږ فامیل یو لوی تعلیم یافته فامیل دی. موږ ټول هغسې کسان زموږ فامیل کې شتون لري چې هغوی په مدنیت دیموکراسي او روشنفکري باندې عقیده لري مخصوصا چې دوی په یو نظام کې که تاسو زموږ د کورنۍ فامیل ته تاریخ ته وګورئ ډېر د پخوا حکومتونه د حبیب الله خان او امیر عبدالرحمن خان په حکومتونو کې زموږ د فامیل له هسې کسانو چې مستوفي الممالک مثلا رئیسانو وزیرانو منشیانو تر دې اوسه پورې زموږ د فامیل تجارت بل شی نه لرو موږ فقط تحصیل دی او خدمت کول د دې وطن لپاره دي او تر کومه ځایه پورې چې تاسو ته معلوم دی موږ ته معلوم دی په حکومت کې تغییرات موجود دي په حکومت کې تغییرات راځي او دې تغییراتو ته باندې لبیک وایو په مثبت سترګه ګورو او موږ عقده‌ای برخورد په دې کې نه کوو. خدای دې وکړي چې دغه تغییرات وشي کولای چې د افغانستان لپاره صحیح نه زه د هغې زاویې نه د موضوع نه مطرح کړې چې اتمر صاحب استعفا کړې ده نو طبعا حق دی هغې ویلي چې جدي اختلافات درلودل او استعفا یې کړې ده. اوس په دې کې حکومت څونه ملامت دی حکومت څونه ملامت نه دی هغه بحث هم نه کوم لیکن اتمر یو څوک دغه نظام اجازه راکړئ یو مهمه پایه وه د یوې خوا نه تاسو ګورئ نمایندان مخالفت کوي دغه ستر ملي ائتلاف چې دی دکې هم سیاسي احزاب دي هم یو تعداد شخصیتونه دي چې په خپل ځای کې تاثیرګري او یو څه اهمیت لري یو د کوم خلک راټول شوي هغه مخالفت کوي د انتخاباتو سره په خپل د حکومت کورم دغسې بې اتفاقه دی د اتمر استعفا خو حکومت دننه د بې اتفاقۍ نتیجه ده. دغه حکومت اوس ټینګار لري چې نه زه انتخابات کوم او همدغسې کومه لکه څنګه چې اعتراض ورباندې کېږي د ټولو خبرو سره یې کوم. دغه حکومت دا وجاهت لري چې دغه خپله خبره تکمیل کړي او فیصله انتخابات وکولی شي د ټولو مخالفتونو سره. یو آخري خبره زه کوم د اتمر صاحب په باره کې چې هغوی به شاید خپله کله مطبوعاتو ته خلکو سره ګرچې د هغوی په استعفا نامه کې دا خبره په وضاحت لیکل شوی خو هغوی زه د هغوی ویان نه یم هغوی خپله به په دې برخه کې خپل فکر خلکو سره شریک په هر صورت راغلو په دې بله برخه کې او هغه دا دی چې بنګه ستاسې د تلویزیون د لارې نه که خلک یا تاسې یا نور دوستان داسې فکر کوي چې موږ منفي ګرا یو یا منفي فکر لرو ما یو کال یو نیم کال مخکې ستاسې د تلویزیون د لارې نه په دې پروسه باندې خپل باور متاسفانه د لاسه ورکړی او ما په کراتو دا خبره کړی چې دغه دولت اراده نه لري چې انتخابات ترسره شي لکه چې اوریا صاحب ویلي د یو انتخاباتو دپاره هغه فرصتونه چې موږ درلوده هغه هم د لاسه ورکړي دي. په طور د مثال د دې ملي وحدت حکومت د تشکیلېدو سره سم اول خبره دا و چې موږ انتخابات سیستم اصلاح کوو او د انتخابات شکل بدلو او انتخابات هغه ستونزې چې په د انتخاباتو په قوانینو کې موجود و د کمیسیونونو په برخه کې موجود و هغه اعتراضونه دا به مرفوع کوو لیکن متاسفانه اوس چې 2 میاشتې پاتې دي دې ته زه خپله هماغه وخت کې ما ویلي دي چې زه باور ډېر نه لرم که دا انتخابات وشي حتی ډېر نه چې بیخي باور نه لرم چې دا انتخابات وشي. اوس چې زه ګورم قصه هغه خواته روانه ده. د بله خوا نه مدني خوځښتونه مدني حرکتونه
په یو حساب که دوی مدني اعتراضونه کوي خبره ده، ولیکن دغه مدني اعتراضونه حکومت ته دغه فرصت مساعدوي چې دوی هم یو بهانه شي د دې دپاره چې انتخابات د ترسره شي. صحیح، که انتخابات نه کېږي نو بیا بله لاره څه ده، په ده باندې بیا وروسته خبرې کوو چې حکومت کولی شي نشي کولی که اراده لري. دا نن هم ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې هیڅ توجیه نشته ده چې انتخابات وځنډول شي. رئیس جمهور هم همداسې خبره کوي، کمیسیون هم په یو ترتیب باندې همداسې خبره کوي. نو دغه ټینګار عملا وضعیت خو سره فرق لري. نظما صاحب دغه د احزاب مخالفاتو د ستر ملي ائتلاف مخالفاتو دا هر څه بیخي یو ختم پرېږدو، دغه کومې آمادګیګانې چې انتخابات ته نیول شوي، مثلا تر اوسه پورې د ووټر لست نشتوالي خبره چې ده، او ځینې خلک داسې تحلیل کوي چې د انتخاباتو کوم تاریخ چې اعلان شوی تر هغې پورې ممکنه نه ده چې دا ووټر لست جوړ شي. د ده په خوا کې نور ډېر مشکلات دي. د کمیسیون دننه ډېر کارونه دي چې هغه باید وشي او هغه نه دي شوي. دغه کمبوده یعنی نیمګړتیاو سره دا انتخابات کېدونکي ښکاري تاسو ته؟ ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریا صاحب، اتمر صاحب او درنو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ښه، موږ که د دې تاریخ د دې کمیسیون ته یا هغه ډرامه چې د اصلاحاتو تر عنوان لاندې راغله د حکومت لخوا نه دې ته وګورو او د دوی د مدیریتي ضعف ته وګورو، لکه له پخوا نه چې او دغه خنډونه چې ورسره مخامخ دي، لکه د 11 ورځو لپاره د کمیسیونونو تړل په داسې یو حساسو شرایطو کې چې ولایتو کې اوس هم ادامه لري، ولایتو کې تر اوسه هم ادامه لري، او خدای مه کړه که د احزابو له خوا نه بیا هم داسې ستونزې ورته پیدا شي او حکومت امنیتي ادارې ورسره مرسته ونه کړي، نو په دې کې شک نشته ده چې 50 ورځې د انتخاباتو د دایرېدو ته پاتې دي، او هغه کم تقویم کې کم مسایل چې دوی په نظر کې لري د انتخاباتي تقویم کې چې هغه باید په نظر کې ونیسي، چې هغه د ووټونو د لست موضوع ده، ووټرونو او په نورو مواردو کې، نو د دې شک شته چې خدای مه کړه دوی دا انتخابات کې ځنډ راولي، او که خدای مه کړه ځنډ راولي نو بیا حقوقي توجیه نشته، مسئولیت مستقیم راجع کېږي دغه کمیشنرانو ته، ځکه کمیسیونونه مستقله دي. کمیسیون باید نه د حکومت تر تاثیر لاندې راشي. که د حکومت مثلا کمیسیونونو دروازې چې بندېږي هغه دروازو خلاص ساتل خو د حکومت مسؤلیت دی چې امنیت باید تامین کړي. د ووټر لست خو د کمیسیون کار دی، لیکن بعضې کارونه نور دغسې دي چې هغه د حکومت مسؤلیت دی. ګورې ځواک صاحب، ما بحث حقوقي ده، هغه څه چې په قوانینو کې په انتخاباتي نظام کې ورباندې بحث راغلی ده. کمیسیون یو مستقله نهاد ده، 155 ماده کې د کمیسیون د ویل شوي دا دي چې انتخابات، هر نوع انتخابات به اداره نظارت کوي. د انتخاباتو لړۍ یو ملي لړۍ ده او آسانه لړۍ نه ده. نورې قوې یا هر اداره، خصوصا حکومت او امنیتي نهادونه، دوی ګوره د انتخاباتو د قانون د 10 مادې پر اساس دوی مکلفیت لري چې دوی د دغه لړۍ د عملي کېدو کې له کمیسیونونو سره مرسته وکړي. که حکومت، امنیتي نهادونه په دغسې مواردو کې چې له قانوني اړخه پکې ستونزې هم نه اوسي او خپلې وظیفې مخته نه وړي، دلته دوی په غفلت وظیفوي یا سوء نه استفاده د خپل د وظیفوي صلاحیت نه، تعقیب د عدلي او قضایي لاندې راځي. ځکه دلته د تفکیک د قوا بحث نشته ده. حکومت مکلفه ده چې کمیسیونونو سره مرسته وکړي. د کمیشنرانو موقف په دې مورد د انتخابات د تدویر کې او د ولسمشر موقف د حکومت پر وړاندې یو شی ده. حکومت صحیح ده چې ولسمشر د حکومت په راس کې ده او ټوله کابینه به ورته جواب ورکوي، خو د انتخاباتو په تدویر کې د حکومت امنیتي ادارات
مکلف دي چې امنیت تامین کی، یعنی او د دوی جواب به مستقیمه په دې سربیره پر دې چې ښه ولسمشر خو د اساسي قانون 45 ماده په اساس مسؤل ده چې ټول د تطبیق نه د اساسي قانون نظارت کوي، ولې په دغه څانګه کې حکومت یعنی داسې نشي کولای چې گویا ما ته وزارت اجازه را نکړه یا ریاست جمهوری، یعنی نظام مدونه ده. زه غواړم یو څه ووایم چې ولسمشر نشي کولای په دې مواردو کې مداخله وکړي، بل هیڅوک مداخله نشي کولای. هغه څه چې قانون ویلي دي او چې کوي دا خو خلاف کار ده، دا خو دغه څه ده چې د دیموکراسۍ په خلاف سره کار کوي. صحیح ده. دا اوس چې روان دي مداخله روانه ده، داغه په خوا کې هغه مکلفیتونه چې باید کمیسیون سره رسول هغه نه دي رسولي. ډېر کارونه دي چې کمیسیون باید وخت خلاص کړي وي هغه نه دي خلاص، او داغه په خوا کې مخالفتونه دي. مثلا نمائندانو ته کوم احتجاج چې دی کوي هغه کسان چې حذف شوي دي هغه په حقوقي لحاظ خو حق لري چې استئناف وکړي، هغه کارونه نه دي شوي. داغه په خوا کې سیاسي احزاب مخالفت کوي، داغه په خوا کې نور ډلې مخالفت کوي. اوس که انتخابات د مخالفت خبره که په خپل ځین پریدو ما چې ویل چې دغه انتخابات کیږي که نه کیږي، که دا انتخابات په شفافه توګه ممکن نه وي، یعنی دا مخکې معلومه ده چې انتخابات په شفافه توګه نشي کېدلی. داغه په خوا کې یو ملي اجماع موجوده ده یا حد اقل سیاسي احزاب نمائندان دا ټول غواړي چې دا انتخابات په داسې شکل باید ونه شي. اوس نو په حقوقي لحاظ د حکومت مکلفیت څه دی؟ په دې خپله خبره ودرېدل چې نه زه همداسې انتخابات کوم که دغه غوښتنې باید ومني. ګوره ځواک صاحب، د موږ موقف دا ده چې که چېرته نافذه قانون نقض کېږي که د هر چا لخوا د دې د نقض نه به مخنیوی کوو. موږ په دې کې شک نشته چې حکومت مداخلې کړي او ډېر احتمال لري چې له دې نه وروسته یې وکړي. سیاسي احزابو په هغه موقع کې چې خپل غږونه اوچت کړي و، موقع هغه وه چې قانون مسوده جوړېدل او قانون توشیح شو په هغه وختو کې، ډېر امکانات درلوده چې د دوی هغه مدني نافرماني هر څه چې یعنی توشیح نشو کنه توشیح نشو او فرمان یعنی هغه قانوني مرحله مخته ونوړه. کمیشنرانو د مدیریتي ضعف له وجې نه، د نه استقلالیت له وجې نه، د نه همغږۍ له وجې نه دوی ونه شو کړی هغه څه چې قانون ورته امر کړی و د هغوی په اساس باندې کار شو. ګورې دا ټول د ملي منافعو په ضد کارونه دي چې کیږي، او موږ هر څوک چې په هر څانګه کې قانون نقض کړی د غږ اوچته و، حکومت نقض کړی، کمیشنرانو نقض کړی، احزاب به یې له دې نه وروسته نقضوي. تاوان څه شی ده؟ تاوان دا ده چې موږ هغه 4مه ماده د اساسي قانون چې د ولسواکۍ تعریف کړی ده چې اعمال د حاکمیت په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وسی، تاوان ټول دې ته رسیږي. اوس خبره دا ده، ګوره اوس بدیل نظام نه ده تعریف شوی په قانون کې، او زه د دې صلاحیت نه لرم چې بدیل په باره کې بحث وکړم. یوازې هغه څه چې دي، ګورې د کمیسیونونو مکلفیت اوس هم دا ده چې قانون دې پلی کړي، د انتخاباتو په څانګه کې حکومت دې ورسره مرسته وکړي، هغه حکومتي ادارې چې مکلفیت لري په مرسته کې. په قانون لحاظ بیخي دا خبرې درسته دي، خو دا خو هغه موارد دي چې مخکې نه معلوم دي چې نه دي شوي او نه کېږي. نو بیا په هغه شي چې مخکې نه معلوم دي چې نه دي شوي او نه کېږي، په هغه دغه په پلي کېدو باندې ولې ټینګار کوو. وروسته اوس یو لنډه دمه لرو. زما سوال دا دی چې په حقوقي لحاظ باندې حکومت کله چې یو داسې غوښتنه رامنځته کېږي چې د ملت یعنی سیاسي احزاب ګوندونه اوس خو که ریفرنډوم دغه نه دي شوي، خو اکثریت احزاب یو غوښتنه کوي، د هغې په مقابل کې د حکومت مکلفیت څه دی؟ داسې یو شی چې مخکې معلوم دی چې غلط روان دی او د هغه په مخالفت کې یو عمومي نظر وجود لري او هغه یو څه غوښتنې لري، د هغې په مقابل کې د حکومت مکلفیت څه دی؟ یوه لنډه دمه.